بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو نن به موږ تاسو ته د ډاکټر عافیه صدیقی باره کې مکمل تفصیل درکو. کتونکو ډاکټر عافیه صدیقی داسې څه کارنامه کړې وه چې هغه د دنیا په نمبر 1 لیست کې راغله. دا داسې داستان دی چې د ستاسو په جسم باندې به ویښته ودرېږي. ډاکټر عافیه صدیقی FBI انټیلیجنس په اداره کې یو ټاپ لیست باندې وه. کتونکو نن به موږ تاسو ته د ډاکټر عافیه صدیقی په باره کې وایو. عافیه صدیقی د دنیا د ټولو نه ذهینترینه ښځه وه. په 2 مارچ 1972 کې ډاکټر عافیه صدیقی په کراچۍ کې پیدا شوه. کتونکو دا خبره هم د یادونې وړ ده چې ډاکټر عافیه صدیقی د دماغو ساینټیسټه او د نیرو سرجنه وه. ډاکټر عافیه صدیقی د امریکای ریسرچ یونیورسيټي MIT بینډیز یونیورسيټي نه تعلیم حاصل. عافیه صدیقی په 1990 کې په سټوډنټ ویزه باندې ټیکساس یونیورسيټي ته لاړه. د هغې نه مخکې د هغې ورور خلته موجود و کوم چې آرکیټیکچر و. عافیه صدیقی صرف تعلیم سره شوق و او دویم یې دینی اسلام سره شوق و. په 1992 کې ډاکټر عافیه صدیقی 5000 امریکنی ډالر انعام وګټو. د خپل ریسرچ په وجه باندې 1995 کې عافیه صدیقی واده وکړو چې د خاوند نوم یې امجد محمد خان و. د ډاکټر عافیه صدیقی 3 بچیو. یو احمد چې په 1995 کې پیدا شو، مریم چې په 1998 کې او دریم زوی یې په 2002 کې پیدا شو. د ډاکټر عافیه صدیقی په بایو کیمستري باندې ریسرچ کړی و کوم چې ډیر زبردست او د امریکای غټ ساینسدانان یې روستو پریښودي وو. امریکایانو ته یې راوه چې ډاکټر عافیه صدیقی اسلام سره او مسلمانانو سره ډیر غټ تعلق ساتي او دا چرته دا علم زمون خلاف استعمال نکي. ډاکټر عافیه صدیقی په امریکا کې د افغانستان د جنگ خلاف وا. امریکایانو غوښتل چې عافیه صدیقی مونږ سره کار وکړي خو هغه ورته مکمل انکار وکړو او د هغه ځای نه کہانی شروع شوه. امریکایانو ته د عافیه صدیقی ریسرچ په لاس امریکایانو FBI ته ریپورت ورکو چې عافیه صدیقی سره یو داسې هتیار جوړولو والا فارموله ده کومه کچري د امریکای خلاف استعمال شو نو ډیر غټ تباہی به وکي او کچري دا د پاکستان لاس لوراله نو بیا به هم د امریکای د پاره ډیره خطر وي. ځکه ډاکټر عافیه صدیقی پاکستان کې اوسېدل غوښتل او پاکستان کې یې کار کول غوښتل. عافیه صدیقی په 2002 کې طلاق وشو. FBI والا عافیه صدیقی ته وی چې ته مونږ سره کار وکا خو چې کله هغه اون منل د هغه خاون کم چې د CIA ایجنټو د هغه خلاف یې بیان ورکو چې عافیه صدیقی القاعده سره تعلق ساتي. هغه په الزام ولګولو چې عافیه صدیقی عمر بن بلوچ سره واده هم شوی دی کوم چې یو دروغ وو. کوم چې د شیخ خالد بن محمد وری وو کوم چې د امریکای نېشنلټي باندې پاکستان ته د یو صحافي په شکل کې راغ. خو دا د یو دروغ کیسه ده څنګه چې 9/11 یو دروغ کیسه ده. په 2003 کې پرویز مشرف د زندګۍ د ټولو نه غټه غلطي وکړه او ډاکټر عافیه صدیقی یې د امریکای په حواله کړه. ډاکټر عافیه صدیقی یې د امریکای جیل کې قید کړه. اسرائیلو د ډاکټر عافیه صدیقی سره چې کوم سټوډنټانو هغه یې ورپسې ورولېږل چې تاسو د هغې نه تاسو کې او د هغې ریسرچ باره کې معلومات حاصل کې کوم چې یو دوکا وا او ډاکټر عافیه صدیقی ورته څه هم ونه ویل. ډاکټر عافیه صدیقی ته په جیل کې ډېرې غټې سزاګانې ملو شوې. یو مجرم کوم چې د جیل نه رخا شو د هغه د وینا مطابق عایشه صدیقی به داسې چغې وهلې چې هغه یې ذهني مریضه کړې ده او تر اوسه پورې یې سزاګانې جاري دي. د ډاکټر عافیه صدیقی 2 بچي یې هم وفات کړل. زموږ حکمرانانو ته پکار دي چې د قوم د لور کوم چې د قوم د پاره ډېرې سختې تیرې کړې هغه واپس راولي. د نورو داسو قسمه ویډیوګانو کتلو د پاره زموږ چینل سبسکرایب کې او بیل آیکن ضرور دباو کې چې زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در رسي.